د سیدنا عمر دور خلافت دی د یمن نه یو زنانه حج لراغلی ده بیماره وه د خلقو دپاره د تکلیف باعث وګرځېدله سیدنا عمر ورغی او د وینې ولا وی اوځه وی بهر وځه ستا عبادت د خلقو دپاره تکلیف سبب دی مونږ او تاسو عبادت هم کوو خو دې کې سوچ نه کوو چې زما په وجه دې بنده ته تکلیف هم رسېږي دغه سوچ موتا کې الله نه دی پیدا کړ موتا کوشش د دې کو چې بل دې په تکلیف شي خو زه دې په راحت یم سیدنا عمر رونی ولا به دا لاړه ده آینده کال نه سیدنا عمر وفات شوی دی چا ورته په یمن کې ویلې وی ته چې چا د طواف نه منې کولې هغه وفات شوی دی زه اوس عمرې او حجونه کوه وی سوال نه پیدا کېږي زما عمر سره د زړه مینه وه د زړه تابعدار یم هغه زه منې کړی یم په خپله زندګۍ کې به زه چېرته بیا دغه د روحاني عزت او احترام دی د مادي نعمت د هغې احترام تاسو ګورئ دا زمونږ تعلیمي ادارې دي دوه قسم لا یو عصري یو شرعي د عصري علومو طالب العلم سټوډنټ به تاسو دا نی کتلی چې هغه چېرته خپل استاد ته سپلی په لاس کې ورپسې اوسي دا خو ډېره لویه خبره ده چې ورته سپلی په خپو باندې کي جرابه ورته په خپو کي او الله مهرباني دا الله فضل و کرم زمونږ روحاني مراکز د تعلیم سوال نه پیدا کېږي چې مونږ په خپل باندې جرابه واچو یا جرابه په خپل لاس باندې وباسو یا په خپل باندې ځان ته سپلی او بوټ په خپو کو طالب العلم زر رامنډه کي دا د ادب او د احترام فرق دی بلکې یو بل فرق درته ښیم شرعي علوم په وینا کې او په یادولو کې د دنیوي علومو نه انتهایی مشکل ترین دي خو د شرعي علومو طالب العلم به تا نی کتلی چې ځان له ټیوشن نیولي یو طالب العلم و مولانا احسان بیا هغه د طالبانو په مزار کې چې کوم ګرفتاری وشولې په هغې کې شهید شو هغه نه یو ځل چا تپوس وکړو چې تاسو به د دنیا سره څنګه چلیږئ تاسو حکومت کولی شئ تاسو څه ویلي تاسو له انګریزي درځي موږ معیار انګریزي ده که نه تاسو دا شیطاني علوم ویلي دي چې تاسو حکومتونو پسې زور لګئ نو هغه ورته یو خبره وکړه وی زه چې سلم العلوم ویلی شم که نه سلم العلوم زمونږ د منطق یو کتاب دی او هغه زده کولی شم د دنیا حکمرانی ما ته ډېره اسانه ده او دنیا ته یې وښودله چې زه یو ثابت حکمران یم په ټوله دنیا کې ډالر ورځ ته ورځ بره ټوپونه وایي او افغانستان کې ورځ ته ورځ رالوېږي دنیا کې چې سار راپاسېږي وي د غنمو بوری په دومره ګرانه شوه هلته چې راپاسېږي وي دومره ارزانه شوله مونږ اړه پړق شوي که دنیا پرېښودلو نو لږې نه مرو هغوی ټولې دنیا پرېښې دي او د ټولو نه زیاته خوري د ټولو نه زیات د هغوی زما او ستا جامې چې د 5 ګزونه جوړېږي د هغوی د 10 ګزونه جوړېږي د هغوی یو پټکې او زما او ستا ټولې جامې دا ولې هغوی کې الله روحانیت یې ښودلی اصل عزت او احترام هغه د روحانیت دی چې انسان کې روحانیت راشي مادیات یې په خپله باندې خپولی راځي زمونږ او ستاسو په دې ملک کې یو عالم تېر شوی دی پښتون خو اوسېده به کراچۍ کې یوسف بنوري رحمت الله علیه کراچۍ کې ډېره غټه مدرسې د بنوري ټاون هغه له یو ورځ چا پیسې راوړې ده ورته زما ضرورت نشته واپس چې کله ته طالب العلم ورته پڼې کېښودلې پڼې چې به خپو کولې خپې پکې نه تله چې دننه یې وکتل هغه سړي د هغه په پڼو کې هغه پیسې ایښودې وې هغه وی دنیا داسې شی دی چې ته ترې نه ځې خپوله به دې راځي هغه کې څه کمال و هغه کې چې کوم دی روحانیت او نور پکې هېڅ هم نو روحانیت انسان چې کوم دی دومره لوی مقام ته رسوي